قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حج خرڅ داسې د لکه په جهاد کې د 2 روپۍ په بدله 200 چنده ده. په یو حدیث کې راغلی دی چې د 1 درهم خرڅ کولو په حج کې ثواب د 4 کروڑ درهم سره برابر ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر حاج الى يوم القيامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي یو څوک د حج د ادا کولو د پاره ووځي، یعنی روان په سفر باندې حج ته پر لارې باندې وفات سي، نو ورځ تر قیامت پورې دته حج لیکل کیږي. ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر معتمر الى يوم القيامه. که څوک وته د عمرې د پاره روان سو پر لارې باندې وفات سي، ورځ تر قیامت عمره ورته لیکل کیږي. ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر غازي الى يوم القيامه. یو څوک وته د جهاد د پاره روان سو، په سفر په دوران کې غازی روان سو د جهاد د پاره، لیکن دې پر لارې باندې وفات سو، د جهاد زته لا نه د ورسېدلې، پر لارې وفات سو، نو وای ورځ تر قیامت د غازی لیکل کیږي. ورځ تر قیامت د غازی لیکل کیږي. علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مقبول حج جزاء جنت ته. علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر حاجی چې لبیک وایي د راسته او چپه طرف ته چې څومره ډبرې وي، لوټي او بوټي وي، هغه د سره لبیک وایي. دغسې د مځکې تر اخره پورې دا سلسله جاری وي. او حاجی د ګناه څخه داسې پاکیږي لکه په اوله ورځ چې د مور څخه دی پیدا سوی و، داسې د ګناه څخه پاکیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حاجی سره یو ځای سوې، سلام ورته واچوه، سلام ورته وکړه، مصافحه ورسره وکړه، یعنی ستړی مه ورسره وکړه، دعا ورڅخه وغواړه، ځکه حاجي الله جل جلاله بخښلی دی، بخښل سوی ده چې کور ته لا نه تللی، د څخه دعا وغواړه، پر لارې لا دعا ځنې وغواړه د حاجي څخه، ورته ووایه ما ته دعا وکړه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفره غفر لهم. علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حاجیان او عمره کوونکي د الله تعالی لشکر ده، که دعا وکړي قبلیږي او که مغفرت وغواړي